یو اهمه مسله چې په هغه باندې د الله د رسول علیه الصلاة والسلام بشمار احادیث موجود دي او موږ ته مختصر خبره د هغې نه ذکر کوو. یو څو احادیث پرې وړو، هغه دا ده چې جمع دی او اکثر ملګري پوښتنه کوي چې المسح علی الجوربین په جورابو باندې مسح کول د شریعت د لحاظه څنګه دی، او اکثر دا پوښتنه ملګري په دې ژمي کې ډېره زیاته کوي. که چېرته موږ راشو د جناب رسول الله علیه الصلاة والسلام هغه صحیح حدیثو ته، نو اول حدیث امام ترمذي رحم الله راوړی دی د مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه، او په هغه کې دا خبره نقل کړې ده چې توضأ النبي صلی الله علیه وسلم ومسح علی الجوربین والنعلین، رسول الله علیه الصلاة والسلام په جوراب باندې مسح کړی. دویم حدیث هغه امام ابو داود رحم الله، امام احمد رحمهم الله هغه راوړی دی چې عن ثوبان قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. ثوبان فرمای رضی الله تعالی عنہ چې رسول الله یو جهادي لښکر لېږلی نو هغې ته یخني ورسېدله. کله چې نبی علیه الصلاة والسلام ته رالو د یخنۍ شکایت یې وکړو، نو رسول الله علیه الصلاة والسلام ته وفرمایله چې مسح دې کوي تاسو په جورابو باندې، په موضوع وغیره په دې باندې تاسو مسح هغه کولی شي. بل پکې حدیث د بلال رضی الله تعالی عنه دی، او هغه وایي چې عن بلال رضی الله تعالی عنه کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یمسح علی الخفین والجوربین، په هغه کې د جورب لفظ عام ذکر شوی دی. څلورم اثر پکې د عاصم الاحول دی، هغه وایي چې رأیت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه مې ولید، بهترین صحابي دی، وایي هغه مې ولید مسح علی جوربیه چې په دې خپلو جورابو باندې مسح وکړه. امام عبدالرزاق رحم الله دغه اثر را نقل کړی. پنځم اثر پکې د عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه دی، او هغه د جمعې په ورځ باندې توضأ ومسح علی الجوربین، او دغه وکړله او داسې وکړو په جوراب یې مسح وکړله، وصلى بالناس الجمعه، او خلکو ته د جمعې مبارک هغه منځ ورکړو. داسې نور بېشماره احادیث که ته وګورې د سلیمان، بیا پکې اخره کې راځي د کعب ابن عبدالله، هغه وایي چې ان علیا بال ثم توضأ ومسح على الجوربین والنعلین، علي رضی الله تعالی عنه په جورابو باندې مسح هغه کړې ده. مصنف د ابن ابي شیبه کې دغه روایت موجود دی. اووم اثر به پکې ذکر کو، دا مسله لکه ملګري بار بار پوښتنه کوي چې حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن ابي غالب قال رأيت ابا امامه يمسح على الجوربين. مصنف د ابن ابي شیبه جلد اول صفحه یوصله او 22 کې دغه روایت موجود دی. ابو غالب فرمایي ما ابو امامه رضی الله تعالی عنہ لید چې مسح کوله په جوراب باندې. دغه شان محلاد ابن حزم کې یو روایت دی یحیی البکاه، هغه فرمایي ما د ابن عمر رضی الله تعالی عنہ واوریدل چې په جورابو باندې مسح جایز ده، داسې لکه څرنګه چې سړی په موضوع باندې هغه مسح کوي. المسح علی الجوربین کالمسح علی الخفین، داسې مثال لري، داسې قدر او منزله لري. نهم اثر پکې د دغه نه دی عن سعید بن عبد الله ابن زرار، هغه وایي چې ان انس بن مالک توضأ ومسح علی الجوربین مرعزیین. حواله مصنف د ابن ابي شیبه کې دغه روایت دی جلد اول صفحه یوصله 22 کې دی. انس بن مالک وایي انس بن مالک رضی الله تعالی عنه او دسو کو مسح وکړله په جورابو باندې. دغه شانتي نور اثر پکې شته دی. او کله الله د رسول علیه الصلاة والسلام حدیث سره شو بخاری مسلم کې حدیث دی، عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمای وایي چې منګه به نبی علیه الصلاة والسلام لیدو چې پاڼې څپلۍ به په خو کولې او په هغې باندې بیا اودس کولو، تر دې پورې روایت پکې نشته دی. دغه شان کې نور تراشو عن ابن عباس ان رسول الله صلی الله علیه وسلم توضأ مرة ومسح على نعلیه. داسې نور بېشماره ډېر حدیث پکې هغه نقل دي. نو که کوم ملګری د دې مسلې تفصیل غواړي، زما کتاب الضرب القوي على من رد سنة النبي هغې ته رجوع کې ان شاء الله تعالی، هغه کې ورته بېشماره